الله تعالی وي مونږ به دا د اسمانونو داسې راونغاړو که نه څنګه چې سړی دا رجسټر رانغاړي نو په دې رجسټر کې چې کمې فیصلې او کمې خبرې لیکلي شوي وي نو د رجسټر کې ټولې محفوظ شي هغه به کې راونغاړي وي دقه شان الله تعالی فرمایي مونږ به د اسمانونه دا راونغاړو نو په دې اسمانونو کې چې دننه سي دا ټول به کې راونغاړو داسې او په ځمکو کې چې څه دي دا ټول به دقه شان راونغاړو مطلب دا چې هر څه به ختم کړو څنګه چې دا رجسټر دې کې دننه کوم لیکلي شوي څیزونه هغه پکې محفوظ شي نو دقه شان چې په اسمانونو کې کوم څیزونه وي دا ټول به د اسمانونو کې رابند کړو ټول پکې راونغاړو او بعضې مفسرین وایي چې دا سجل چې کوم دی په دویم اسمان کې یو فرشته ده نو دا کرامن کاتبین چې په دې اوبو باندې کې ناستې فرشتې دي د انسان نیکۍ او ګناهونه لیکي نو دا دغه فرشتې لوړي سار او ماښام دا سجل فرشته چې په دویم اسمان کې کومه ناسته ده نو هغه هلته کې محفوظ کوي نو چې کله دا انسان مړ شي نو دا هغه ټول رجسټر راواخلي راونغاړي محفوظ کړي نو ځکه دلته کې تشبیه د رجسټر سره ورکړل د اسمانونو څنګه چې په رجسټر کې دا خط محفوظ وي دقه شان په اسمانونو کې چې کوم څیزونه دي دا ټول پکې الله تعالی رابند کړي راونغاړي